نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پرې مقامه زما کار خو ډېر زیات آسان دی ځکه چې خبرې کول د ټول نه آسان کار دی هیڅوک په خبرو کولو لا ما ستړی نه دی لیدلی او خصوصا چې څوک په سټیج کښېني او تقریر کوي نو هغه خو خلق ویره مازغی لا روخوړل او ستړي کړو او خوب راله راغی دا سړی به کله بس کوي وایي د دوو څیزونو نه ته څوک نشي منې کولی یو چې د ټي وي په سکرین باندې څوک عادت شو هغه بې د بې عزتۍ نه نه لرې کېږي یو چې څوک د سټیج خوانې واغست عزت راغه نه بیا مایک واخله په څه طریقه یې څوک هم نشي اخیستی دا ولې د ټولو نه اسان کار دا دی او د ټولو نه ګران کار چې دی هغه غوږ کېښودل دي او د ټولو نه ښه کار چې دی غوږ کېښودل دي فاستمعو غوږ کېنئ نو څوک چې غوږ نږدي د قیامت په ورځ باندې تاسو له تبارک الذي ورټول له درځي په هغې وایي وقالو لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير مونږ غوږ نه وایښی خو مونږ غوږ کېښودی نو مونږ به دوزخ ته ولې راتلو نو ګوره ستاسو کار ګران شو غوږ کېښودل د ټولو نه ضروري عمل دی غوږ کېښودل د ټولو نه ګران کار دی او غوږ کېښودل دومره قیمتي دي چې الله وایي فاستمعو غوږ کېږدئ اذا قرئ القرآن فاستمعوا غوږ کېږدئ نو لعلکم ترحمون نو رزلټ به دی تاسو باندې به د خدای رحم وشي نو د رحم دپاره غوږ کېښودل ډېر زیات ضروري دي او ستاسو کار ګران دی غوږ کېښودل قیمتي هم دي ځکه مونږ مور ته غوږ ایښی و نو هغې مونږ ته پښتو زده کړې وه نو مونږ له پښتو ټیک راځي مونږ په کتابونو کې پړ اردو زده کړې وه نو اردو زمونږ ټوله غلطه ده نو هغه پټان وي میرا قوم نو یو ماجر ورته وی خان صاحب قوم مؤنث ہے هغه ورته تیری قوم مؤنث ہوگی میرا قوم تو مذکر ہے موږ خواږه یو نو د دې وجه نه چې کومه خبره ته سن کر واورې که نه په ذهن کې کینی او کومه خبره چې ته پړ کر زده کې جو هغه اکثر غلط وي لکه پروننسیشن غلط دی زما ذمواري به دی چې زه به تاسو ته داسې خبرې کوم کله په ولاړې کله په ناستې چې تاسو بور نشئ تاسو ستړي نشئ قولا له قولا لینا ته دې ته خبرې تاسو کوئ خو نرمې خبرې به کوئ کنزل به نه کوئ شور به نه کوئ سړی به نه خفه کوئ وقولو قولا سدیدا دې خلقو ته ټیک خبرې کوه نیغې خبرې کوه ولا تقولوا راعنا هغه الفاظ مې استعمالوه چې د خلکو په سمجھ کې نه راځي وقولوا انظرنا هغه الفاظ به استعمالوي چې ستاسو په سمجھ کې راځي تا ته پښتانه ناست نو د پښتنو متل ورته کوه چې دې په خبره پوه شي خو تاسو ته لپاره یو خطرناکه خبره دا ده اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا چې کله دې ته تقریر کېږي که نه او قرآني آیاتونه ورته بیانېږي نو دی بیا داسې نه لکه چې یو دی نو سړي وی ډاکټر صاحب راغلی او ډېرې خوږې خبرې کولې نو هغې بل ورته وی صحیح وی وی خدای شته زما ورته فکر نه نو هسې نه چې بیا داسې چې ته بیا کور وایي چې زما ورته فکر نه لومبۍ خبره خو دا ده چې په کوم لیول باندې مونږ خبره کوو نو دا یوسف علیه السلام چې و که نه په ده بولی کېده یو بوډۍ پکې لږې پیسې راوړې وې چې هغه هېڅ هم نه وې نو چا ورته وی چې بوډۍ بی ته پکې ولې دا کار کوې نو هغې وی نه زه پوهېږم چې زه یوسف نشم اخیستی خو صرف د دې دپاره مې په دې بولۍ کې عیسه واخیسته چې د قیامت په ورځ د یوسف د بولۍ والا کو لیسټ لګېدلی چې زما نوم یې پکې نو مونږ د ارمړ کالوني
فیز 2 مسجد ابو بکر صدیق کې دی وی د برینه دلته راجمع ذکر راجمع شو یو چې الله تعالی موږ د رسول الله د عاشقانو په لیست کې شامل کړي او د قیامت په ورځ باندې چې حوض کوثر او باغ ویشي نو چې الته مونږ ته چرته دې ونه وي چې دې زمانہ ډډې تکا دې زمانہ ډډې تکا نغوي صحابي دا خو زما صحابه دي را پرېدا هغه فرشتي وته وي تا ته پته نشته دې ستانه ورستو څنګه راوګانې کړي اسنه چې مونږ پاګه کې راشو زمونږ توجه پدې دا چې الله تعالی مونږ په هغه گروپ کې شامل کړي کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عاشقانو کې دا غیر لپاره مونږ دا یو مجلس ارینج کړی دی کم ذات چې د دنیا ته راغلی او ته باریان شي هغه چې کم کار کاو کم خبره کوله خلق له تربل تکلیف او خلق له ازمایش جوړاو خلق ازمایش قبل او بکر صدیق رضی الله عنه مزه کوله رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری شو خلق دوره تنگ کو چې د مکه پر خدا بیا وته یو کافر ولا مخې لورغه ابو بکر سګه هغه یې ردی خلق ډیر تنگ کړي ما وینستا پچان سړې باندې واپس کو بلال رضی الله تعالی عنہ خپل غلامی مزدوری کوله چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې شو نو بیا به راخ کو بیا به په ګټي کې خودي بیا به د شګو د پاسه سملاو دا تکلیف خو هغه راحت نه خو نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذات کې دې څه خبره وا چې د خلقو در الله د رسول ملګرتیا په تکلیف کې خو خوا او د الله د رسول مخالفت پر راحت کې نو خو څه چل به پکې کړ دسی شخصیت چې داغه په باره کې ټول خلق و چې دا خسرې کو فرض کړه اردو شاعر دی ناغوي وہ نبیوں میں رحمت پانے والا مراد غریبوں کا بر لانے والا نو کو دا عربی شاعر دی نو ته وی خلقت مبرئا من كل عیب ته خو د خدای رسول دې سے پیدا شوه چاړو صعيب د پکې نشتا کأنک قد خلقت کما تشاء ته غالبا دې سے پیدا شوه لکه تا چې سم پوښتا نو عربي موي ودا خو سکه انګريز دی ډاکټر مايكل هارت نو مې دی یو کتاب لیکي د 100 ان غسل کسان چې هغه د دنیا د تاریخ روخ بدل کړي دي نو باغې کې هغه نوم لیکي یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو د حضرت عیسی علیه السلام یو د موسی علیه السلام یو د آینسټاین یو د ګوربچوف ځکه تقریبا 100 کسانو لیست برابرې نو بیا په دې 100 کسانو کې د ټولو نه قیمتي سړی څوک دی نو هغه ډاکټر مايكل هارت لیکي د ټاپ او د پس چې باغې کې دی هغه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نو خلق ورته بیا وی چې لکه ته واجب سړی ته خو عیسائی او کم از کم کو خپل عیسی علیه السلام خو باندې فسٹ راوسته او کنه نو ډاکټر مايكل هارت وته وی بیکاز ما د مسلمانانو پیغمبر په لیست کې پټا پراوس بیکاز he was successful personality both in secular field and in religious field دا واحد شخصیتو چې په اجره کې ډیر کامیاب او په جمعات کې ډیر کامیاب نو تاسو ورڅوکا چې پردیس سره ډاکټر مايكل هارت هغه ته خوي کنا چې هغه ته خوي نو خو بده کې بس چلو کنه وای نور خو سکه خو چې دنیا ته راته کنه تاسو د خپل اجتماع ته وګورئ نو په دې کې د کم کس چې د ډاکټر صاحب د پاره کم الفاظ پیش کړل نو دا د سټیج سیکریټری دي سکی نو زمونږ میلمه به وسره پاسي نو دا میلمه ټول نه په اخر کې را پاسي نور مخکې نو د ناتوي مخکې تلاوت کو به ناتوي نو بیا خصوصي میلمه چې کنه دی بیا ورسته را پاسي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسته دنیا ته راغی ګوره مخکې څوک راغلی آدم علیه السلام نو بیا څوک راغلی نوح علیه السلام نو بیا څوک راغلی ابراهیم علیه السلام نو بیا څوک راغلی موسی علیه السلام نو بیا ورپسې څوک راغی عیسی علیه السلام نو ټولو نه غوره میلمه چې وکنه ار ټول نو ورستو را پاسه ودا ولي وی ګوره د وو کالو ماشوم چې کنه هغه ته بتوای لکه دا کرسي اخوا کا الکه دا سپیکر را دی خوا کا هغه ته دا نشي ویل چې دا ذکر اخوا کا چې په دې کې دا فائدہ ذکر د وو کالو ماشوم دی داغه مزغوته نور خبره نه رسی خو اډر وته کوابه منی دې ته حکم وای دې اډر ته حکم وای را پاسا بس ولې را پاسا دې ته حکمت وای نو د دیار له سکالو ماشوم ته چې توای کنه یره بچي
کو فرض کدا کرسی تاسو دلته کې خدا نو دلته بخنی هغه ویلي بابا دا بخای کنه د دې مطلب دی چې 14 کالو ماشوم د حکمت په خبرو پويږي نو لاول حکم بیا حکمت شروع شو نو دا انسان چې دنیا ته راول راغی نو دور نه پویدو نو د آدم علی السلام په زمانہ کې وته چې وړي وړي خبرې وکړي نو دا غي نه پس نوح علی السلام په باره کې په زمانہ کې وته وی چې لا تشرکو بالله شرک مکوئ نو بیا ورستو د ابراهیم علی السلام په زمانہ کې ورته بیا وی چیرې دلایل د سی ورکا معرضه چې وته وی چې دا نمرود فعل شي نو بیا ورستو موسی علی السلام شو موسی علی السلام په زمانہ کې وته صرف احکام رالل نو چې کله انسانیت میچور شو او خلق عقل خیز دکو د عیسی علی السلام په زمانہ کې وته حکمت خبرې وکړي نو دا انجیل نه دا د حکمت خبرې دي او دا دغه نه دی موسی علی السلام دا تورات دي کې احکام دي نو احکام د وو کالو ماشوم ته تورکه او د حکمت خبرې د 14 کالو ماشوم ته توای نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راتو نو انسانیت ډیر خپوشه چې ډیر خپوشه نو څه وته وی یتلو علیهم آیاته تلاوت پوته کوي نو بل ويعلمهم الكتاب نو دغه تلاوت شو د آیاتونو تعلیم بوته ور کوي نو بل ورپسې سره ويزكيهم نو دی ويعلمهم الكتاب والحکمت نو حکمت بوته کوي ځکه دا اوس میچور دی نو ويزكيهم نو بیا بدی پاکي تو ویل شي رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت باندې چې کو چونکه حضرت دنیا ته راغې نو بیا څه چلو بیا انسانیت عقل چې هغه میچور شو نو بیا ورته ټولې خبرې په یو ځای کړې اچونکه اوس کمیونیکیشن ان تل راتله اسانو جازونه او گاډي هر سره غلو نو یو پیغمبر د ټولې دنیا د پاره پوراو خو چې کله هغه دنیا ته راتو نو سټیج سیکریټري سوکو تاسو به اریان شئ چیرې پلانې را پاسي تاسو خبرې سوکو حضرت عیسی علیہ السلام ویسي وي ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمه دا بقاری سے ورپسې سو احمد ان عیسی علیہ السلام ایز ا سټیج سیکریټری د دنیا په سټیج باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي نو عیسی علیہ السلام سټیج سیکریټری دی ناغوي زمانه ورستو دا اوس قاری صاحب وی کان چې اوس په ډاکټر صاحب را پاسي نو عیسی علیہ السلام سوي زمانه ورستو به رسول الله را پاسي نو بیا سوي اسمه احمد نوم احمد دی دا نوم ډیر عجیب دی وې دې سنوم په دنیا کې مخکې د ایچانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې د ایچا نوم دې څه خوګ نه و تاسو په اړه په دې نوم کې دوه فائدې دي دا محمد چې وای تاسو ما سره محمد وای نو دا غیر د پاره دوه پیری دا شونډ یو ځای شوي کنه پړومبني میم کې اپبل میم کې ان دې سو نوم دی چې زمونږ دا شونډ یو بل خولای محمد دیتا وای جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہے نو چې مایکل هارټ تعریف کاو نو څوک پاتې شو هغه دغه نو د اندوانو مشر چې و ګاندھی نو هغه خپل خلکو ته نصیحت کاو دا خلک ډیر رښتینی و ناغوی میں تمہیں ہندو لیڈروں کی مثال نہیں دے سکتا میں تمہیں ابو بکر اور عمر کی مثال دیتا ہوں چکتا سو بادشاہی کوئے نو دو عمر دا غیندوی ای منی نا خدا منی بعضی خلقی کنا ویلکا منگا پا نیشنل او پیپل کیو خوبره دا جمعہ اسلامی والا خلق دیوی زولا نا ووٹ ورکم انا پا کیم خو کو پیسے ایک دین دی سر ایک دا وی دی پا کی بیاد دا نکی دی پا کی بیا ورانه نکی نو دا سید رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پا بارک حضرت اغدغه وی اغا ایدو لیڈر وی عزت تاسو تا نصیحت کوم چې خب بادشاہی کول غواړی نو تاسو د ابوبکر د عمر مثال در کوم زما په اندوانو کې دیسو څوک نشته چې تاسو له دغه مثال درکم دته محمد وای او احمد دته وای چې د ټول نه زیات تعریف یې کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم وای د قیامت پر ورځ به الله ته سجده وکم او زبردستی تعریف د الله وکم چې هغه په کائنات کې په تاریخ کې هیڅ نه کړي نو دایم یو غټ صفات شو به بل ناشنا خبره دا چې هغه پلار او نکای نو هم عجیب د دې نکای چو کنه تاسو کې چاته پته شته د نکای نه سنو مو چې تاسو را سره عبد المطلب نو دا عبد المطلب د څه لپاره مشهور دا زمزم دا کوی نه دی دا دموندل او دا ورکشه
ان د زمزم دا کوی دا ماته چې کم زمزم وبدا جان اوس کو دا ورکشو دا د عبدالمطلب په سخصور راغسته وا ا دې پسې ګرځېدو نو د کفر په وخت کې مشهورو وې دا غسړې دي چې د ابراهیم علی السلام نه پس کوم کوی ورکشو د بیا مونډل ځان په پسې سور کړولې بیا د پلار نه سنمو چلو ورزي عبد الله د ترونو نمونه د یو ترنه حمزه ده د بل تر ده عبد العزا ده د بل نه عبد الشمس ده نو د عبد الله نوم د ټول نه خوګ نه ده د مور نه سنمو امینه نو په دغه ورځو کې جنگونه ډیرو نو د چانه به حربنمو ار چانه به حنسانمو نو حربه جنگ ته وای نو داغه د مور نه خدای پاک سنوم کې خودو امینه نه امن دا تنظیم ولا مو بیا چې دنیا ته راغې نو بیا ولا پیغمبري ولا د سلوره په ورځ ور کړی و ډیر عجیب خبره ده د پیر ورځ وا او رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دغه راغې وحی رااله رمنه وحی سره راغلی و اقرا بسم ربک الذی خلق راغې نو کله چې رمنه وحی پیراله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کور ته راغې نو خپل بیبي و خدیجه به نو خدیجه به ته وی زملونی زما باندې سچلو شو بیا چې کله هغه طبيعت ټیک شونه په مانځو ودرېدل د دې کړه یو وړو کې لکو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترز ویو او دا ترې چې وا ابو طالب نو هغه چون کې مالی تور لک کمزور و ګور زما ستاره لپاره به دا سبق دی چې کستا تر د مالی تور کمزورې نو توای دا یو زوی به زما په ذمہ شي نو سبق به بیم زواما او یبم زمون کرا نو ابو طالب نے خپل زوی علی رضی الله عنه رسول الله راوستو د تقریبا تکالو عمر ده دا تو کالو ماشوم چکور ترانه نه ود نو چل کاو رسول الله صلی الله علیه وسلم سکای هغه امامتی کوي او خدیجه پس شاته ولاړه ده نو دې اریانو چې دا څه چل دې زکه دا خدا مون نو لیدل کړه دا واړه دي ډیر دي مشرانو کاپی کوي یو سړیو د واپډا انجینیرو نو هغه په ټلیفون چې بوته وشو کنه نو به هلو Mr. Fulan, engineer, chief engineer, what are you speaking? نو یو بیراغه نو چرته سکاري کو ټلیفون راغې نو کچ ماشوم یو ناغه ماشوم چې ټلیفون چت کو کنه ناغه ماشوم په ماشوم والی کې وای هلو چیف انجینیر واپډا مستر فلان از سپیکینګ مطلب دا دی چې کو فرض کا تخپل بچی تا د ټلیفون چل خین ته چې څنګه ټلیفون کې ستا بچي به اق شان ستا مو ته پښتو کې پیخې وایو ٹھیک شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موږ نو علی اریان شوی دی نو ته بابا دا تاسو څه کوئ ناغه ورته وای موږ موږ کو علی زه د خدای پیغمبر ما ته ایمان راوړل دا د پیر په ورځ باندې وحی راغلی دا اوس د پیر ورځ دا اسباب د منګل ورځي نو علی رضی الله عنه د ماشومان خبر وکړه هغه ورته زه مې بابا جی نه تاسو کوم بابا جی خو ابو طالب وکړه چې هغه نه تاسو کړي هغه ملکونه وران کړو نو رسول الله ورته وای الموایا غتا زما ستاره پاره پکې دا سبق ته چې سیکریټ به ډیر زر نه اوټ کې پلانینګ چې ته کې کنه نو ټول خبرې په لو سپیکر کې مکوا ځکه بیا بدله مسله پیدا شي نو حضرت علی رضی الله عنه رسول الله وی خیر دی بابا جی سره الموایا دا خبره لګه سیکریټ وساته او علی رضی الله عنه ټول شپه خو ونکو ځکه چې هغه چې دا واجب چل دی دا خو دی چې زه پیغمبر ما دا خو مال پکاري زه خبرو منم نو سار د پینځمه پورز علی رضی الله عنه وی زره بابا جی نه مې تاسو نکوما او زه ایمان راوړم نو علی شامل شو اول څوک شامل شو خدیجه به دویم څوک شامل شو حضرت علی رضی الله عنه او بکر صدیق ته پته ولګی دا هغه دوست جو هغه بیا شامل شو دا اوس په جوړ شو دی اوس چې مونږ کوي کنه دا مونږ د پوخانه ده نو د حضرت علی رضی الله عنه 10 کوي نو ناسا په ابو طالب راغی نو ابو طالب وته بچی څه کوي دا تبلیغیان ډېر خوږی خبرې کوي هغه یو وی مونږ مخ کې وی ګورې او 10 پر شو ځکه او 10 چې نه نو موږ غوډه شي کېده کنه هر هغه عمل چې مخ نه او مخ کې پر شوی کنه نو ودا او 10 څنګه ودا او 10 جبريل رسول الله ته خوله رسول الله خدیجه به ته خوله او خدیجه اوس به علی ته خي نو علی او 10 چلیز دکو چې او 10 کاو جپلار به راغې وته علی 10 کې هغه ورته بابا راځه تم کوا مونږ او 10 کو بیا موږ کو ابو طالب ورته وای بچی زه نه کومه خبره د محمد ملګرتیا مپرې ده دا ملګری تمره عجیبو کنه
دا ول خدای پاک ورکړل یو تر ته ابوبکر صدیق ته یو پر ته حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ده دا ملګری دي سي دي چې دینه مخکې تاسو ته پته د دینه مخکې پیغمبر چې تیر شو کنه هغه یو یوسف علی السلام دی ډیر زیات خاصتاو نو کله خزو چې دی ولیدو هغه د زلیخې ملمنې چې وي نه غوسه پرې کړو دا خبره تیاری کړه ګوتې پرې کړې وي ځکه سړی فکر نه کنا کتل هغه ته دې کول دا غوېږي نه دا مونږ په مړه وړه کو انور هغه دا غوتې وي نه چې بزان پوي دي نو ګوتې خوب کړې وي نو په یوسف باندې عاشقانو خپل ګوتې پرې کړې خو پر رسول الله باندې عاشقانو خپل سرونه پرې کړو سره ور کړو نو دا دې ملګریو نو خدای پاک ولا ملګری سي ور کړل کله چې هغه یو غزالت لل کنه تاسو ته پته موسی عليه السلام چې غزالتو دا موسی عليه السلام نه دی خپل خلکو سره ډیر خ کړو خو لکه هغه ته ویل شي نمک حرام وته ارزه یو غیبه خبره نه منله هغه داسې چلو شو 6 لاکھ خلق دی او 6 لاکھ خلق پر رودینیل باندې راځي په دغه دریاب باندې او هغه چې 6 لاکھ سیف راځي او دا غینه پس بیا فرعون راځي نو فرعون دغه به مخ کې غر کیږي د دینه بل غټه خبره ای خو چې کله دی خوارال دا سینا چې دا وادي سینا نو الته وته وی چې دغه ځای کې په بیت المقدس ځای دی او دغه ځای کې مونږه عمالقه قوم دی دا غي سره بلګه غزا کول غواړي ناغه ورته وی فذهب انت وربك دا نور سره تاسو وای فقاتل انها هنا قائدون تاسو دواړه لاړ شئ مونږ د جنگ سره نشته تاسو ولې دې کې څه چل دی نه که زه داسې کوم زما واز خو دې ته رسي که زه داسې کوم ځکه چې تاسو دغه کوئ نه بیا به ګونج دی ما هم دا زه هم چې زه داسې خبرې کوم ما ته تې ښه زه رسولی شم دې کې څه دي خدای دې کینه فاذهب انت وربك ان ها هنا قائدون من بدلته یو اتلاړ شه ها ټیک شو ان ها هنا قائدون من بدلته ناسو تزا خو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د بدر غزالت لل تاسو باریان چې 313 سي لک کسان دي اوس کو سایلنس شنو خبرې دا شی زو شو بس ان ها هنا بد شوف करेक्टर पे क्यों लगा हाँ जी زه ټیک ده ان ها هنا قائدون غيم بدل تناس وتلارشا جبکې د بدر په غزا کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ګوره 313 سي مونږ لک کسان یو ایو سو توري وسره او یو سو اسونه وسره او الته 1000 کسان دي رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه ته ګوري چې زره تاسو څه خیال دی نو یو د مقداد ابن عمرو رضی الله تعالی عنہ مقداد ابن عمر هغه د خدای رسوله منګه ګوره د موسی د قوم په شان نه یو ښا چې تاسو وایي چې فذهب انت وربك فقاتلا ان ها هو قائدون منګه تاسو وایي فذهب انت وربك فقاتلا ان معكما مقاتلون منګه بس تاسو سره جنگ کوم دي سي نه ان خدای پاک ولا ملګری دي سي ور کړل چې هغه وی چې هغه یو ورته سعد بن معاذ وی د خدای رسوله من به دي سي کار وکړو چې تابا زړه یخشي ستابا انکم کې ټندک ہوگی موږ به تاسو ثابت کو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر خوشاله شو دینه پته لګي چې د الله د رسول سره د مخ کې نه سپیشل رویه د الله لګیا وا یو طرف ته ول پلار قیمتي ورکو بل طرف ته نیکه قیمتي ورکو بل طرف ته حجاز ورکو بل طرف ته ول ملګری قیمتي ورکړل دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دنیا تراغه نو بیا دا غې نه پس هغه چې کوم کارونه کړي لکه پاغه باندې مونږ توجه ورکو مونږ ته ویلو لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه تاسو د پاره پدې کې اسوه ده نو کوم کارونه چا کړو او مونږ کو دې نه دا سبق کړو نمبر 1 کار هغه دا کړو چې دا غنه مخکې چې څومره بادشاہ تیر شو
نه هغه کسان چې دي هغه به څه چل کاو هغه به توهم پرستم او شرک بهم کاو لکه نمرود هم شرک کاو فرعون هم شرک کاو رسول الله صلی الله علیه وسلم واحد ذاتو چې هغه د شرک په ځای باندې هغه د توحید علمبردارو او د الله تعالی د وحدانیت ناره ولګوله مکه فتح کړه بادشاہي وکړه خو په توحید کې وکړه او خلکو بس چل کاو د دینه مخکې به خلق توهم پرستو نه کې علاقه بس چلو شو کنه دا برزه کې دا کسان لري دي کنه نو دغه کسان چې وکنه دا چې علاقه بس چلو شو نو هغه به په دی ورړه ولا لکه زمونږ د مخکې ورځو کې بنیر ته عمران خان راغلی کله چې لا وزیر اعظم نو غالبا نو هغه چې هلته راغلی نو په هغه ورځ باندې ګرمي وه نو باران وشو نو ما ته هغې یو ملګري وی څنګه نو وی ښه سړی دی وی چې چېرته لاړ شي نو هلته باران کېږي مونږ خو باران هم په هغه پسې لیکو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل بچی ابراهیم وفات شو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم زامن نو صرف لوڼی پاتې شوې نو پښتو کې دې ته میراث وایي نو ابولهب دې خوشحاله شو وی زی به میراث شو رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې باندې دومره خفه و چې په سترګو کې اوښې وې صحابه ورته د خدای رسوله ته هم جاړې نو هغه ورته وی او سترګې مې جاړې اړه مې د الله په فیصله باندې مطمئن دی نو په هغه ورځ باندې نور تندر نیولی نو خلقو وی چې نور تندر ځکه نیولی دی چې نور خفه دی ځکه چې ابراهیم د رسول الله بچی وفات شوی دی نو زمونږ په شان پیران چې یې که نه مونږ وایو چې او که نه ګوره هغه وی کنه باران په هغه پسې لیکو نو چې ستا بچی مړي په هغه ورځ زلزله راشي نو هم خلق وایي ځمکه وخوځېده او هم خلق وایي چې نن چې کوم دی د دې وجې نه دا چالو شو ځکه چې الله هم خفه او نور هم خفه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ساینټیفیک خبره ورته وکړه وی نه داسې خبره خو نشي کتی وی داسې خبره ده چې دا چې وشو که نه آیاتان من آیات الله دا د خدای نښې دي دا انور اسپمې نه دي او دا ځمکه دا سیارې دي نو دا یو طرف ته انور دی نو په دې منځ کې سپمې ده نو دې طرف ته بیا ځمکه ده نو چې سپمې د انور د ځمکې په منځ کې راشي جو هغه څه چې انور ستانه پناه کې جو هغې ته موږ تندر وایو او که فرض کا ځمکه د انور د سپمې په منځ کې راشي جو سپمې به ستانه پناه کې جو دې ته به ته د سپمې تندر وایي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې زمانه کې دې ته اشاره وکړه آیاتان من آیات الله نو ذوی لا یخسفان من موت احد ولا حیاته دا د دیو جن تندر نه نسی چې څوک مړ دی یا څوک ژوند دی شو دینه پته لګی لکه زم په شانتي پیری موري دی وي مونږ وی چې ګوره کنه چې زرا شم ستا په کور کې سوره برکت راغې ا چې مونږ راغلو مونږ له ډوډۍ کړي و نو بیا ستا څومره خپسرو شو د الله رسول سوی هغه وینه په دې توهم پرستۍ پسې نه بلکې دا د الله تعالی خپل نه خدي یو بل خبره دا چې بعض خلکو به چې نور اوچته بعض خلکو به چې ور اوچته دی ورته چې څوک سجده کوي کنه دیتا تش پرست وای دی نور ته چې سجده کوي دیتا شمس پرست وای رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا دا ټول ارس چې دي دا تاسو نوکران دي کذالک سخرنا لكم وسخر الشمس والقمر دا ټول تاسو نوکران دي تاسو په کار کې لګیدل نو کوم هندوانو چې غواته خدای وي نو په خدای خو څوک ریسرچ نشي کولای ان خدای پاک نه څوک پي اغستې شي هغه وینا لاله کوي او تاسو ته غوخه وخورئ ځکه دا تاسو خدای نه دی دا د خدای پاک مخلوق دی تاسو د پاره پیدا کړي نو په انسانيت باندې ټولو نه غټ احسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو داو چې خلق د فطرت دی کوم د فطرت کوم دغه چې وو سيزونه چې وو هغه ته او خول چې دا ستا په خدمت کې دي او دا ستا د پاره د خدای پاک د طرف نه لګولې شوې دي دی د خدای درجه مور کوي یو بل خبره چې پاغه وخت کې جذب ځان تاسو ها یا نه دی یو بل خبره چې په دې بخوان دې کړي وا او غدا وا چې کوم زمنګ سره خو چې پوخا دا یو دستور د الله د رسول د راتلو نه مخکې چې دا غټ دی دا کچ دی دا تور دی دا سپید دی دا د افریقې دی دا د امریکې دی دې ته وایي د خلقو درجه بندي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راغی لکه ستاسو په انډیا کې وایي چې دا برهمن دی دا شودر دی
د سره به یو ځای ډوډۍ نه خوري د چې پتا لاس ولګي نو دا بیا ته پلید شي نو شودر بدل ته نږدې نه راځي د الله رسول غټه خبر وکړه لا فضل لعربي على العجمي د یو سړي په بل باندې فضل او شودغه او دغه فضیلت نشته او بیا سوي كلكم بنو آدم تاسو ټول د آدم بچی و آدم من تراب او آدم علی السلام د خاورې نه پیدا شو نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اسه هغه تعارف تاسو ته ما وکړو چې حضرت دنیا ته راغلی نه هغه څومره قیمتي ذاتو په کوم انداز کې راغی او بیا چې کوم کارونه کړو نو زما ستاسو لپاره اسوه حسنه د دې ځای نه سبق وړو چې هغه اسوه حسنه سو زی چې هغه خپل کو رومبه خبره دا و چې د ټایم صحیح ډیسټریبیوشن کړو ټایم صحیح استعمال کړو هغه دا خبره کوله چې شپې تقسیم کړه اخیری 1/4 حصے چې د تهجد ټیم او ما ته ویلو علیکم بقیام الليل تاسو به د شپې را پاسه فانه دأب الصالحین قبلکم تاسو رقم مخکې چې تیر شوی هغه بسار وخت را پاسه دا نو تهجد کول شپه صحیح استعمالول ارلی رایز وختي پاسېدل دا د کامیاب قومونو نه ده دیو جن انګريزان چې دا وختي پاسي په ټوله دنیا حکومت ځکه کوي چې ستاسو دلته د مغولو بادشاہ چې ودا ورستو چې د اکبر بادشاہ او د شاه جهان دینه پس چې دا کوم راغلیو او بیا چې بادر شاه ظفر دی نو اغیبا د شپې ته 3 بجو پورې ډمه ګډولې بیا به د سار په لس 11 بجې پاسېدل چې کله به پاسېدل نو وینځي به ته ولاړې وي او هغه به ولا په وبا چولې هغه به ول تویل شي چې او 10 چردام به ولا غي کاو او دا غینه مخامخ انګريزان چې وو اب سار په 4 بجې پاسېدلیو اول به ایکسرسایز کړو دا غینه پس په بیا دفتر ته تلیو په دفترو کې به خپل کار کړو دی چې په 11 بجې پاسېدل او دی به بریکفاست یا ناشته کوله ناغو به بیا لنچ کاو پاغه ټیم کې دیو جن دا مغول بادشاہ چې دی ورک شو او هغه ټول بر صغیر ته قبضه کو دا ولې چې د کامیابی لپاره دا ضروری ده چې ته به سار وختي پاسه او حضور دا ویلو چې د ماسختن د مانځنه پس خبرې په بده لګې دي د ماسختن د مانځنه مخ کې په خوب بد لګې دو د سار د مانځنه پس د اشراق نه پس خوب د سپیرتوب نه خوا نو ته چې کله سار مونږ کې د اشراق پورې با ویخ پاتې کېږي اشراق نه مخ کې چې کم ټیم دی هغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت فاطمه بیتوي فاطمه پاسا الله د خپل رزق تقسیم سار وختي کوي نو ته ویلې شي چې ډومبنه سبق زماستا د پاره ده چې د شپې پراپر ټایم باندې خوب کول ساينسي تور د خوب د پاره وی بیسټ ټایم فار سلیپینګ از 10 pm to 4 am د شپې د 10 بجو نه والا تر سار د 4 بجو پورې د خوب بهترین وخت دی سار د مانځنه پس په ټول ګران کارونه کول افیس ورک چې وو دفتری کار هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارلی مارنینګ د به شروع کوله سار د شپږو بجو نه سن رایز چې وته وي چې کله بنور را وخته تر 12 am یا 12 pm چې کوم د غرمې 12 بجې دي د دې پورې د کار بهترین وخت دی د سلیپ او د ودو کېدو لپاره دا بدترین وخت دی دا غینه پس به بیا قیلوله کوله سار چې کله ته پاسې نو په دغه وخت کې تا ته دوه خبرې کړې وي لاولنې سٹارټ برسنه اخلي لاولنې سٹارټ ګریټیټیوډ د حمد نه بیغستو نو سار چې په پاسې نوړمبنه دوا به سوي نیمه بزو نیمه راستاس وای الحمدلله الذي احیانا بعد ما اماتنا والیه النشور دې ته وی ګریټیټیوډ he started his life from gratitude خپل لایف او دې ورځ به د حمد نشرو کوله دویم نمبر کار به سکاو د بالغ تلاندې بوته مسواک پروتو او مسواک به کاو دې ته صفائی وي چې ستا غاښونه صفائی ملنګ بنو چر ملنګ دې او لام بنا او جامې سخادي او غټ رسیدلې سړې دې نه سه چې رسیدلې اب صفائی ځکه د الله د رسول صفائی خو خوا نو بیا به څه کول وې د سار 2 رکعات سنت وې په دې کې سنت دادي چې دا کور وکا جمعه ته چې بانځله زی نو چې تا سنت کړي وې څوک چې د سار سنت کور کوي الله تعالی به د کور جګړه ختم کړي دا په سنتو کې سنت دي
او چې کله مانځله به لاړ نو د سار د مانځه نه پس به بیا څه کو سوشل ګیدرینګ ورته وایي رو به ګرځېدو او صحابو نه به یې څه تپوس کو بېګا چا دا راسره تاسو وایي څه خوب و لیدلی دی دې ته وایي پبلک ډسکشن د خپلو ملګرو سره داسې بوټ کړوس به نه ګرځې د خپلو ملګرو سره به خبرې کوې د هغو به تپوس کوې یاره پلانې دوره موده چېرته نه دی راغلی څه چل شوی دی وایي جي سیروزې لتلی دی ښه وایي زه خیر دی ما وایي چې ناجوړه دی هغه بل وایي نه چیلې لتلی دی وایي زه شکر دی ما وایي چې چېرته کې هسپتال کې پروت دی دې ته وایي د یو بل تپوس به یې کوې د یو بل تپوس به یې کوه به چا خو خوب نه یې لیدلی مونږ ناشته کوو که نه وی دوه ناشتې دي یو هغه ناشته ده چې ته یې د هګۍ او د ټوس او د پراټې سره کې او یو هغه ناشته ده چې هغه رسول الله موږ ته ښوولې وه وی په هغې کې څه دي د فرض مانځه نه پس 33 پېرې سبحان الله 33 پېرې الحمدلله 34 پېرې الله اکبر او یو به یاد کرسي وی وی کم خلق چې د سهار د مانځه نه پس یاد کرسي وی او دا په ځان لازم کړي چې د پاسېدو نه مخکې به یاد کرسي وامه ته خبره وای د جنت په منځ کې فاصله صرف د مرګ دی اس نے مرنا ہے اور جنت میں جانا وای د آیات کرسی ولې دوره قیمتي ده وای په دې کې الله تعالی ته ډیره غټه خبره کوي ودا څنګه وی موسی علی السلام بد الله سره ډیره خوږه خبرې کولې موسی علی السلام ته سوې کلیم الله وی خدای پاک ته یو پیروي چې خدای پاک ته دکېږي وی خدای پاک وته چې موسی یو خپل ګلاس یو لور کو هغه بد دینه خپل اناریو وی چې دا په دې ګلاس کې ونی ساو دې ته ګوره نو چې ته یو سړی یو شي ته مسلسل ګوري کنه نو بیا بدل خوب درشي انسان د فطرت ته لکه زوس خبرې کوم تاسو ماته ګورئ تاسو ټول له خوب درشي او تاسو بارګي شروع کړئ نو الله خوب نو موسی لم خوب ورغه نو چې نه خوب ورشي نو چې کله سټوډنټ کتاب ګوري او خوب ولا ورشي نه کتاب ته څه شي ارتاو شي کنه د موسی نه ګلاس ور ارتاو شو جو مات شو اخو نری ګلاسو نو الله وتوي وی موسی کو زو دشم نو کائنات ما دي سي نیولې ده نو کائنات بارتاو شي نو مات شي وي دا کائنات ځکه نه ماتيږي چې زنو د کېګم نو پایات کرسي کې تا ته وی لا تاخذه سنه ولا نوم ګور هغه پر کالم نه وړي او خوب هم نه ولي الله لا اله الا هو الحي ورپسې القيوم وہ لوگوں کو تامنے والا ہے نو یاد کرسی قیمتي شو کنه نو د سار د مانځنه پسته خو دی وی ناشته غم اغسته دا بل ناشته وکول غواړي دا دې کړی دا یاد کرسی دی ویلې دا درې شپې سبحان الله دی ویلې بیا پکاره چې سورۃ یاسین وای دا غینه پس بیا د بل ناشته سوچ بکې وی ګوره دا ستا په خبره د ازمکه نه ده د ازمکه دي چې د 20 وی ده دا ساينسي تحقیق ته د دي چې د 20 وی ده دا سسپندډ د دې چې ځوړند ده دا چرته پرته نه ده نو په دې باندې څوک دلته دي څوک دلته دي څوک دلته دي خو څوک دلته دي کنه دا په 23 ډیګري باندې دي چې سسپندډ ده نو چې دلته د خلق د دې پورې چام خلولې دي دته یو فورس وی گریویټیشنل فورس دا گریویٹیشنل فورس اللہ پیدا کرے دے نو اس نے تاما ہے اس کو دی وجہ منگو اللہ لا الا هو الحی القیوم جس نے ہم سب کو تام رکھا ہے نو هغه وته بیا هغه کې دا غینه پس بیا نور کارونه شروع کې وې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صفاتونو کې یو بل صفت داو چې هغه د خپل ژوندۍ زیات وخت په دې کې تیر کړو چې د اصول پابندي وکړي مینا پرنسپل دا ډیره ضروری ده لکه فرض کته اصول جوړ کې چې لکه ټول چې دی کنه هغه باندې ماخام ډوډۍ بر ماسختن نه پسخرو ماخام به نه خورو نو ته بیا وای چې نه زه خو تاسو مشرې ما زه خو ته وګه کېږم زه مخ کې خورم د بدر په غزا کې ډیر غټ ازمایش شو د بدر په غزا کې د دریو کسو یو سور لیوا د دریو کسو یو سور لیوا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بم درې کسای کنه دو به سره نوري تاسو خبرې چې رسول الله ملګری سوکو لکه اوس په دې وخت ته سوچ کولای شي ته به نه وای چې نجی دا یو اس خوستا شو ځان لا دا یو وختا شو ته به پیاده نه ځې خو 200 کیلومتر لار ده تاسو کې بس وختلې زمونږه قاری صاحب چې دی نو هغه چې کوم مکه کې مدینه کې پاتې شوی دی نو د مدینې نه بدر ته چې سړی ځي نو څومره وګدا لار ده نو چې کله په درې کسه ځي نو دوه کسه به بره په وخي ایو په پیاده ځي کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وی چې کان ابو لبابه وعلي زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو لبابه او علي رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګریو
اسی تاسو وای ته په وای سوچ وکړه چې علي رضی الله عنه او ابو لبابه رضی الله عنه بره په وښ سواری او رسول الله پیاده روان انده سړی ذهنانی ان ته سوچ وکړه چې غشه راځي نو طلحه رضی الله عنه هغه په لاس اخلي لاس شل کیږي ناغه بنوي ناغه ورته وي كنا نمشي عنك د خدای رسوله ستا په نمبر به مونږ پیاده زو او چې ستا نمبر راشي ر پیاده تلو نو مونږ به نمبر په نمبر زو خو ته کنټینیوسلی یا مسلسل سورځي د الله رسول چې ولکم جواب ورکړو کنه هغه ډیر زیات مزیدارو هغه الفاظ تاسو ګورئ ما انتما باقوا مني دا ګوره د انسان په حیثیت یو پیغمبر دا خبره کوي دا اصول پسنده امتحان ما انتما باقوا مني تاسو زمانه زیات مضبوط نه ان تاسو د وسپنې جوړې زه د غوخي جوړم چې تاسو په پیاده ځای او زه به سور زم نمبر 1 نمبر 2 تاسو وي وما انتما او نه وما انا باغنى عن الاجر منكما او نه دي سیدا چې ګنې زما ثواب ته ضرورت نشته پیاده چې څوک زین دغه ثواب نه کیږي نو دا الله رسول ہوتے ہوئے هغه ته وای څومره چې تاسو ثواب ته کنډاو دي دومره زما ته کنډاو دي وی پیر صاحب کور مونږ کوي جمعه ته ناراضي وی استاد صاحب سار منزل راضي نه وی د ساری امامتي مؤذن کوي ولې استاد صاحب نشي پاسې دي اکثر یې داسي استاد صاحب سار نشي را پاسې دي وی ولې نه پاسې د الله رسول سوې وی د الله رسول چې کله دا مسجد نبوي جوړېدو نو خلکو غټي راغسته نو حضرت یو غټه یا یو خخته راغسته دا یو صحابي ورمنډ کړه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی مال راکا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی نه بل رواله کنه نو موږ که اکثر وایو کنه لکه دا میز اخوا کول غواړي نو زوام چې لا شاء الله کدا میز اخوا کوي خپل ولا ګوت نه ورړو دی ولم ګوت نه ورړي چې زه ولا ګوت وړم ماته ډاکټر صاحب ته میل مای وی هغه به اخوا کی نو نه تا اخوا کوي نه زه اخوا کو نو ولې هغه د وسپنې جوړ دی دي ته وی چې په هر کال کې به تمخ کې کېږي وای به چې زه به خپل کو نو نور خلق ته پکې نه طالب سپیشل پکې راوړي ابر تزان لګېدلې وې دته د بیټرۍ پکې لګېدلې ما یو مولوی صاحب ته وې مې ما په ټول سیرت کې دا ونه لیدل چې ته صحابه لګي او رسول الله چاپی کاو اته سو په دې چاپې د خپل شاګردانو وایل چې ګوره چا وی او یاره دا خو به نشته دي ته وې اصول پسندي لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه کچری تاسو د الله سره غمی کنه نو تاسو به دا اصول پسندي به اپناو کوي او بیا بل یو خبره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي وا هغه انتهایی مینه وا هغه یو سړی وی اپنے گھر میں اپنے بیویوں کو بتاؤ وی خپل خود ته خدا سو دال نه وای غالبا دا سپیکر برشتہ نشته هغه نو زنانه یاوري نو کدا زنانه دا خبر شوي هغه یو پښتون نو هغه چرته کې راغله ده نو خپل خزله په خله کې نوړې ورکوله نو پښتانه خدا کار نه کوي نو هغه ورته یې تمہیں کس نے بتایا تاریخ جمیل نے بتایا هغه تاریخ جمیل دا خبره کوي به دا خبره قولې نو وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها وی چې ما به د ګلاس نه د کمی کنارې نه ګوټو کو رسول الله و ما ته وی عائشہ د کم ځای نه دی ګوټ کړي دي ما به هغه کناره به ما وتوخو ما ته به وخو رسول الله به هغه نه ګوټ دې ته الله وی وی چې موږ کله پټه خوړو د حضرت ولې ډیر خوخو نو ولې سي اډو کې د اډو کې سره غوخه لګېدلې و نو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با کم ځای چک په ما لګولې نو حضرت به ماته وی عائشہ کم ځای نه دی چک لګولې وی ما به کم ځای راغې نه به چک ولګاو ته به دا اوکې مولوی صاحب بار ټیک ټاکی کور چې راشي خرش پرشي وی دا خلک وی چې ولې یاره وی چې خبر نه جمعات کې ټیک ټاک کو وی چې انا خیرکم لاهله پتاسو کې غوړه سړی هغه دی چې د خپل زنانو د پاره خي وانا خیرکم لاهلی حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها وی کله کله به زما راوره شو رسول الله وی عائشہ زه پوهیږم چې کله ته راوره نو ته بیا زه پوه شم پتا نو هغه وی ته څنګه پوهیږي وی ته چې دا موږ دا قسم خورو کنه نو ته وای چې لا برب ابراهیم زماره د ابراهیم پر رب قسمی وی زه پوه شم چې راوره ده اکل چې راوره نه ته وای چې برب محمد وی زه پوه شم چې ته زمانه واخلې د خزو له سړو د یو بل نه د خفغان او د نارینه او خصوصا د زنانو ځکه د دې دغه چې د ایریټیټ کیږي زری د زنانه نو د دې رضا کول د دینه پته لګي رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہمیشہ محبت دی ہے لو
فار اللہ کو محبت تھی، فار کتاب اللہ کی کتاب، فار اهله د خپل اهل او د عیال د پاره دایمي محبت، او پر جميع مسلمین د ټول مسلمانانو د پاره. ولقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، چې ستاسو لپاره په دې کې اسوه حسنه ده چې د خپل زنانه غریبانانه چې دي دیلم لګ مینه ورکا، چې کله دې تم دا پته ولګي چې دا سړی چې دی دا انتهایی زما سره اخلاص او مینه کوي. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ما تاسو ته وی د دفتر کار به سو وخت کا د ساده شپږ بجو نه والا د مغربې پورې، د غرمې نه پس به څه کوله قیلوله. دی وجنه ویلو تاسو قیلوله کوئ چې تاسو بیا تهجد کولای شئ، او تاسو پښمنه کوئ چې تاسو بیا روزه خونی سئ. تاسو چې پښمنه کړئ روزه بخنی سئ، تاسو چې قیلوله کړئ نو ماخام به دغه کوئ. نو قیلوله یو لازمه ده، او دی وجنه سلیپینګ سیلز د انګریزانو په خپل دفترو کې راخکړي چې په دغه وخت کې لګون ته 10 منټه تر اسټو کې دا دومره نیچرل دی. دا غې نه پس د مازیګر نه پس پس کار کاو. وی فجر کے بعد سب سے مشکل کام کرتے تھے، عصر کے بعد سب سے آسان کام کرتے تھے. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د عصر نه پس بریف وزټ اپ هیز فیملی د خپل خاندان د ټولو سره میلاویدو. یوی بی بی لورغله، بل لورغله، بل لورغله. نو هغه یو سړی کنه د وځ چې سار لاړ شم هغه ماسوتن کوړه راتلم، نو هغه یو د مولوی سیف یو ما په زراغه نو ماته وی زما د پلار سره د امت غم دی، وی زمون غم سره نشته، ودا لشتل مزیو شو کوړه ناراضي. جب چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هر وخت مازیګر زی او د خپل ټبر سره ملاویږي، یو ټبر سره وخت ډیر تیر کو سر غب شپ لگاو نه هغه وته لګ ما دغه غبین راوړیو، یو د غبین شربت ولا رخ کړي جواب اسکلې. نو دا د بنو یو بل سره هر څوک شي، خو د بنو هغه بنواله بني وته تاسو ها نو هغه ورته وي چې هغه خو شربت کړي. نو شربت چې هغه د پاغه کې غبین دی، غبین چې نو هغه مچای راوړي، مچای د یو بوټی نه راوړي، نو هغه ته مغافیر وي. نو هغه د مغافیر یو خاص بویو لکه مونږ وای چې دا د پلوسی دی، دا د توت دی، یا دا د بل شي دی. نو هغه ورته وي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وي استاد خلی مبارک نه د مغافیر بون رپوی راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پسند زیاتو. نو هغه قسم وکړ چې کومه بیا غبین وسکو. ګوروس د دې خپل بیبي د خوشاله ولو د پاره یو حلال شی چې بزان آرام کو، نو ګور الله فورا مداخلت کو. نو څه وته وی یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك. پیغمبر تاسو کې کوم شی چې تا باندې مون حلال کړي هغه بزان حرامه. اکثر د زنانه یو بل کرلاړي شي تاسو بیا کوی نه مون خډیر کو، نو ما حرام کړي نبی وی مال پر سلور مذهب دې په ما حرام کو یو بس کما ابل او ته مینت کوي و یره دا خواله کنه نه وی ما حرام کړي نه نور ملګری وته ګوري وي ته خو منس کړي مون خو سکو کړه استاد وی بیا چا کرنوزو دا ارشه حلال شی بزان حرام اول. نو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی مداخلت کو تب تغي مرضات ازواجک دینه پته لګي چې بریف وزټس خپل فیملی دا غي سره ملاقات او دا غي نه پس بیا د ماخام نه پس بیا کفر ته خاص خبره بنوا. نو د ماسختن نه پس بیا ود کېدل دا دغه یو ټوله غټه خبره چوا هغه دا چې عدل دغه په نظام کې دغه په پیغام کې انصاف ډیر زیاتو. انصاف پکې ګوره انصاف باره کې تا ته دا ویلو چې ګوره خدای پاک انصاف کوي. دا غیر پر سایات بزوم صبر تاسو وای شهید الله انه لا اله الا هو قائما بالقسط. یعنی الله انصاف کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم تسوي امرتو لعادل بینکم. پیغمبر وی ماته ویل چې تب انصاف کې نو ماته تسوي ليقوم الناس وانزلنا الحديد ليقوم الناس بالقسط. چې خلم به انصاف کوي نو الله انصاف کوي، رسول الله انصاف کوي او تب انصاف کوي. وی انصاف د چا سره وی لول خو ځان سره انصاف وکا. وی ځان سره انصاف سره وی کو تا دا فیصله وکړه چې ټول شپه به منځونه کومه سار با ساره پوری به ویخه دا تر ځان سره ظلم کې کړه. نو کته دا فیصله وکړه چې زما به ټول عمر روجي او ډوبو زکاوم بنا نو ځان سره ظلم کې کړه. چې کله صحابه او کسان رالل او هغه وی مونږ به یو وی مونږ به نکاح نکو، بل وی زبا ټول شپه نو د کېګم، بل وی زبا ټول شپه ټول عمر به مې روجي. رسول الله راغختل وی دا تاسو کوي د ځان سره به انصاف کوي. زه د خدای پیغمبر ما ودونم کړی دي، زه د خدای پیغمبر ما زه د کېګم، زه د خدای پیغمبر ما زه وی خم پاتې کېګم، زه د خدای پیغمبر ما کله مې روجي کله مې کوجي.
د ځان سره انصاف دار چې ولې زورک علیک حق ولې عینک علیک حق ستاره دی وجود پتا باندې حق ته اسنه چې د خپل وجود خراب کې دا باندې خرابې دا ستاره ځان د پر انصاف ته دویم نمبر انصاف دا چې د خپل فیملی سره به انصاف کې نو په فیملی کې صحیح وي اگر آپ کی بیوی رانی ہے اور ماں کیا ہے نوکرانی ټول کار به مور کوي او خزه چې دا هغه ډیوټي لځي کنه اچھا ډاکټر خزه سړیو کې بیا ډیره ګرانه شي وتا هغه سار دا غي ډیوټي او د شپې ډیوټي هغه مور غریب ټاپ پوچوي دا دې مور سره زیاته نو کو فرض کستا لور وہ گھر کی رانی ہے اور آپ کی بہو گھر کی نوکرانی ہے اگر اگر دندا ته بے انصاف ہے کنه نو چې د لور د انګور په منځ کې فرق کې نو بیا بے انصافي کې نو کله چې د زوی د لور په منځ کې فرق کې جو ټول جائیداد 50 پسې ونی کې فزوی پسې وټیږي ګوره د میراث ته تقسیم نه دا په الله دومره ګران دی چې الله تعالی ته د ایمان نه پس قیمتي عبادت سره دا مونږ چې کو څو مونږ نه قیمتي عبادت مونږ دی کنه خود مانزه رکعاتونو ا د وختونو باس په قران کې نشته کولاو حدیثو ایکسپلین کړی دي او د خزو د خويندو د لونو ایسه پورا تفصیل په قران کې ده سورته نساء کې په میراث کې د دینه پته لګي چې د میراث ته پراپر تقسیم څومره ضروری ده نو کوم پلارانو چې د مرګ نه مخکې خپل جائیداد په خپل زامنو پسې لیکل دي نو زوی ګره ډیر اپورچونیسټي مقپرست نارینه نه دي نارینه د موقع نه فائدہ لري چې کله ته پته ولګي چې بابا خو جائیداد اسیم په موږ پسې لیکل به پتن در یخي دیو یو خيار خلق د مر نه مخ خپل جائیداد نه تقسیموي چې کله هغه ته پته ولګي چې پالکاونه پسې ولیکو ما ډېر پلاران لیدلې دي چې په هغه پسې لیکل هغه پلارانو هغه زامنو خپل پلار رئیس سر کړي او هغه بیا تله مرور دا غي لور کرے شپي اکه چې جائیداد نه محرومه کړي اسای هغه کرے خيږي دا شته دا په دا موږ پریکټیکلی په خپل لیدلې دي چې هغه یو کسونه هغه لونه محروم کړي نو هغه زامنو پسې جائیداد ولیکو چې ته په زامن پسې د مرګ نه مخکې جائیداد ولیکې نه هغه ته مفت کې شی میلاو شي چاته چې په مفت کې شی ویلاو شي سشي مسشي چې مسشي یا به سو وجدي یا به یارانه کوي اګه یارانه نه کوي نو دویم واده خو به کوي کنه ولې وای دویم واده وکړو نو واده وای نه کاو هغه له دوه پیسې ورکړي او زمکه میلاو شوی دي او گاډي شته اي په نوخار کې نوکری ده یي په بونیر کې نوکری ده نو یو خزه درته شو یو ولته شو نو چې کله دا دویم واده هغه له ولګېدو مال ته میلاو شو ضروري وښتو کزنو ضروري وښتو نو وس مسله جوړه شو دوه تنه وښتل نو چې دوه تنه مړ شو موږ پکې لاړو نو هغه پلار چې دی ایوازې پاتې شو نو د جرګې فیصله دوکړه چې دی به د کلی نه وځي څوک ورته فیصله نشي وي نو د کلی نه چوزي نه چیرته لاړ شي تاسو یقین وکړئ چې د هغې لور کره لاړ په بل کلي کې واده وه کومه چې محرومه کړې وه بل ځای خو نه و که نه او هغه لور غریبه ورته وایي چې په ما باندې د خپل پلار دروازې قرتې مه بندوئ نو زه حصه نه غواړم خو د مخکې محرومه کړي نو عدل چې دی هغه به د ځان سره عدل د الله سره عدل الله له به شریک نه ګوري او د فیملی سره عدل اسنه چې ټول جیدات په زامونو پسې وخیږي او لونو لته ورنه کې نو الله تعالی په خپل قران کې د مانزه تفصیل دومره نه بیان کړي لکه څومره چې د لور او د خور او د ترور یې بیان کړي دي د دې نه پته لګي چې الله تعالی په دې تقسیم باندې کمپرومایز نه کوي بل خبره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې مونږ ته ملاويږي هغه دا چې همیشه رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان احتساب ته مخامخ کړو لکه دغه چې کنه دا پیران او مریدان پیر سے مرید وی مړه بابا جی غلط کار نه کوي بیا بابا جی خوخه چې ټول پاند خوري چې کله د شورا اجلاسي او هغه بیا ستا احتساب کوي چې پلانې پاند کم ځای ولګاو پلانې پاند کم ځای ولګاو پلانې کم ځای ولګاو بیا به ته محتاط دیو جنا په شریعت کې احتساب ډیر ضروری دی نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سودغه کې په سیرت کې یو دادی چې ځان به احتساب ته پیش کې د الله د رسول دی الفاظ وګوره کنه من كنت جلدت له زهرا هذا زهري چاله چې مملا وخلی زمام لا حاضر ده بدل والے ایو صحابي وته وی زماله د سپېړه را کړې و مال زمات املاح کارا کا هغه وی هو والا هغه نه زماده ستاره املا بربنده زماره املا په وخت بربنده و نو کمی سوچت کا نو رسول الله تو چت کو
نو هغه ورمنډې کړې او ښکلې کوې زما دا ارمان و چې ما دا ښکل کړی د دې بله طریقه نه و. نو دې وجې نه چې ځان به احتساب ته هر وخت پیش کې. او بله دا چې یو بله خبره دا ده چې څه کسان رالل رسول الله صلی الله علیه وسلم بروب پې پرېوت نو راپېدل نو حضرت ورته څه وایي حوینو علیکم ځان لږ ریلیکس کړئ فإني زما مور چې ان امي كانت تاكل القديد زه د هغې مور بچی ما چې هغې به څه خوړل هغې به وچې غوښې خوړل. زما ستا لپاره پکې دا سبق دی چې لیډر به په صحیح معنو کې الو لیډري چې په خپل لاس تا سره کار کوي هغه به لیډري چې احتساب ته ځان حاضري او هغه به لیډري چې هغه هر وخت هغه د ستا سره په سخته کې او په راته کې هغه شریکي. یو بله خبره چې په دې سلسله کې موږ اخري کوو او بیا خپله خبره ختمو او هغه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه دپاره د خپل تعارف چې کوم کړی هغه دا کړی انا النبی الرحمه زه د رحمت نبی ما و انا النبی الملحمه زه د جنګونو نبی ما. دا نه چې تشي خوراکونه دي او تشي مزي دي په دې کې به جنګ هم راځي. نو هغه د جنگ دپاره قرباني ورکړې وه. هغه قرباني څه وه په بدر شو په هغې کې 14 صحابه شهیدان شو. د هغې نه پس احد شو په هغې کې 70 شهیدان شو. د هغې نه پس خندق شو په خندق کې چې هغې سخت سوره واله رسول الله سره سخت سوره واله. د دې نه دا مطلب دی چې دوه کارونه به کول غواړي. یو تربیت به کوو د خپلو ملګرو نو تربیتي اجتماع به کوو. دویم دعوت به کوو نو دعوتی وفود به د سیروزې په صورت کې د چیلې په صورت کې د دعوتی وفود په صورت کې زوبا. دریم تلوار به چلو جهاد به کوو ځکه چې جهاد ورسره نو الو کېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومې خبرې دی ادا ده چې کله هغه وفات کېدو نو دوه خبرې پکې ډېرې ضروري وي. نمبر 1 بینک اکاونټ کې زیرو پیسې ورسره نه وي چې سړی ځان له پیسې نه جمع کوي نو ځان له پیسې یو هم نه جمع کړي. تاسو ته پته چې په دغه ورځ په ډیوه کې تیل د کم ځای نه و د قرض وکړه نو ډیوه کې تیل د قرض نو ځان له د دې نه لږې ورځ سره 2 روپۍ وي 100 دینار یو ورځ مخکې خیراتي ورکړو خو هغه وایي چې په دغه دیوال باندې تقریبا 2 تورې لټکاوې دي هغه ځوړندې وي. نو د اسرائیل یو وزیر اعظم مخکې خاطر راچو ګولډا میر نوم یې هغې دا خبره کړې وه وی ما د رسول الله د کله چې زه په سکول کې وم دا د هغې خبره وه وی کله چې زه په سکول کې وم او ما د مسلمانانو د پیغمبر سیرت ولودو نو چې کله وفات کېدو نو پیسې ورسره نه وې په ډیوه کې تیل چې هغه د ګاونډي نه قرض راغستی و خو په دیوال باندې 11 تلوار لټکاو. د دې نه دا پته ولګېده چې د پیغمبر طریقه دا ده چې ستا دفاع د هر وخت مضبوطه وي ډیفنس. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دفاع مضبوطه ساتلې وه. د دې وجې نه په ټوله ایشیا او په افریقا د اسلام حکمراني وه. نو ته که خپل حکومت مضبوطې نو پکار ده چې ستا دفاع مضبوطه وي. نو ستا سره ایټم بم هم پکار دی او ستا سره غوري میزایل هم پکار دی. د هغې دپاره به تیاري کې وایي دا که ته نه کې نو بیا په بدر کې 14 شهیدان نه وی شوی نو دا ملک په نو بچ شوی. بدر ځکه پړقېږي چې 14 صحابو شهادت قبول کو د هغې دپاره قرباني ورکړه. نو ته هم کو فرض که شهادت قبلې او ځان ورته مخامخ کې نو کار به ټیکي کړي نه. نو آخر کې زه تاسو ته یو شعر د اقبال وایم اے مرد خدا تجھ کو وہ قوت نہیں حاصل جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد. کم خلق چې صرف په ګوټ کې خدای یادوي او جهاد میں ہاتھ خبره نه کوي نو هغه ته وایي زه مړه ته لاړ شه په یو ګوټ کې کښېنه خدای یادوه. ولې محکومی مسکینی محروم وی جاوید جس کا یہ تصور ہو وہ اسلام کر ایجاد. اسلام لاندې بنی مغلوب بنی غالب پي اسلام به الو غالبي کې چې جهادي لکه د افغانستان خلکو جهاد کاو نو د جهاد د برکته 22 یا 28 ملکونه هر څومره چې ناټو افغانستان شکست ورکړو خو په تا سرخ کته کړی لکه عربو چې کته کړی جو فلسطین په ټول دغه په قبضه کې شي او یو به اسرائیل تسلیمي دیتا ہوئی جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد. ملا کو جو مسجد میں ہے سجدے کی اجازت نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. ستا کدا خیر چې موږ ته مانځي اجازت ته دا ته نادان ہے په دې کار نه کیږي. ہے مملکت ہند میں ایک طرف تماشا اسلام ہے محبوس مسلمان ہے آزاد. عجیبه چل دی اسلام یې دله تړلی دی او مسلمان آزاد دی.
مسلمان به الو صحیح معنو کې ازادي چې وسره اسلام ازادي او اسلام به الو ازادي چې په هر انسټیټیوټ کې په هر اداره کې د اسلام بول بالای وي و صورت حال لاره چې دا جمعات ته مخامخ عدالت عدالت ته په دې جمعات کې دغه سړی او 10 کوي او دې او 10 والا کدا ځای لګ وچ پاتې شو موږ ته مونږ دیونه شو دا خپې دې نه وینځلې دا ورشه وکا خو په دغه عدالت کې کو د خدای کتاب لاندې کیږي او د کفر کتاب په د پاسه کیږي نو خیر دی د جمعات کې یو شان سوچته وي څوک ور چې ستاد جمعات او د بازار دین یو شی نه دی ته د رسول الله په طریقه نه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه د رسول الله اسوه حسنه دا چې مسجد کا دین بازار کا دین عدالت کا دین یونیورسيټي کا دین او کالج کا دین دا به یو شانی او کو ستاد دلته دین دومره قیمتي چې دلته یو خاص وجه ځای نه برداشت کې وای مونږ دې نه کیږي او الته ار ناروا برداشت کې دا بیا دین نه دی دې ته دورنګي وای او د دورنګي مطلب دا دی چې اسلام آزاد نه دی مسلمان آزاد دی او اسلام تړلې دی ازای چې دعا وکړو چې خدای پاک اسلام او آزاد کی او اسلام غالب کی اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين